او 55 چې کوم دی نو په دې کې آیتونه مبارکه دي بزرګان. شان نزول د دې چې کوم دی نو د ما قبل سره دا دی چې مخکې صورت مبارک کې د قرب د قیامت چې کوم دی ذکر راغلی و آزفة الآزفة او دغه د قرب د قیامت چې کوم دی نو په دې کې تذکره ده چې اقتربت الساعه وانشق القمر او دارنګ په دې کې چې دی نو هم ما قبل صورت کې چې دی نو هم د توحید رسالت او خصوصیت مسلې چې کوم دی د قیامت دا غي تذکره و پکې او هغه کوم چې دی نو دو بعض انبیاء کرامو چې دی نو د امتونو د هغې تذکره وه واقعاتو په دې کې هم چې دی دغه واقعات مذکور دي. الله فرمایي جل جلاله د مبارک صورت چې دی دا مکی دی، ما قبل صورت چې دی دا مکی دی، نو په نرمۍ سره احکامات رسول پاغي کې مو په دې کې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص د الله په نوم شروع کوم چې الله چې ډېر مهربان دی، په مهربانه عام سره په دنیا کې په مؤمنانو نه په کافرانو. الرحیم سي الله چې ډېر مهربان دی، ها په مهربانه خاص سره په آخرت کې په مؤمنانو نه په کافرانو. اقتربت الساعه وانشق القمر، یعنی نږدې شوی دی، اقترب راغلی دی. اوس دا وګورئ دلته کې ماضي راوړی دی، اقتربا یقترب اقترابا کنه، نو اقتربت د ماضي صيغه ده. دا وجه د دې دا ده چې دا خو بل راضي کنه، خو دلته تعبیر ته په ماضي په دغه څه کړی دی چې د وجه د تحقق د دینه ها د ماضي صيغه نه په تعبیر کړی دی. الله فرمایي جل جلاله یعنی اقتربت الساعه قربت القيامه وانشق القمر او بل 14 د سپوږمۍ چې رسول الله علیه السلام مبارک واقعا تاسو ته بیان کړی و چې په جبل ابي قبيس باندې حضور علیه السلام د یمن ناغه حبیب یمنی ابو جهل را غختلو تراشه دې مونږ ته پړکا هغه مبارک چې دینو نبی علیہ السلام مبارک ته دغه حبیب اجمی شه وای اداره ته وای چې ته پیغمبره دعوت تاسو کړی دی یا بالکل وې سم معجزه وونه خېمه ته ته یاد کړو خېمه هغه ته زه د سپومې دوه ټوکړي د دې مبارک هغه ته جبل ابي قبيس ته وخته اوس سپومې ته چې د اشاره وکړه دوه ټوټې شو وراله په دې ګریوان په یو لستوړي وته بل بیا سره یو ځای شو. او دا معجزه چې کوم دی نو دا رتن الهندي په هندوستان کې چې دین رتن الهندي لیدلې و او بیا ته دا غلور حال بیان کړو چې دا بالکل مفلوجه ده او دوی چې بل زما په لکه سړي دارا ته وای کته پیغمبري هغه ته چې ستالور دته چې جوړ شو ډیر زیات دغه ده بیمار ده ډیر وخت نه وېزا غم چې دینو سم شوی ده په دې چې کوم دی کلمه دی حبیبي اجمی حبیبي یمنی مو ویلي او چې کله کور تراغه دروازه وټکوله نو د ټولو نه مخ کې چې دی نو هغه ماشومې را منډې کړې چې د مفلوج او بالکل چې دی وجود مړو کار نه کو ناغه را منډې کړې دې ته دروازه کوله وکړه ته وی بابا ته وی او وی ته څنګه بس وی ما ته نور څه پته نه لګېدلې خو یو ډېر ښایسته شخصیت راغی او زما چې کوم دی نو په ما باندې وجود باندې لاس راکاږه او مال الله پاک شفا راکړه خو کلمه مې ویلې ده نو بابا او ته وی ما ویلې ده نو غرض دا دی چې خدای پاک هو هغه مبارکات ته چې دینو په دې باندې انعام دغه ورک. الله فرمایي جل جلاله ها و ان يروا آیتن کچته ویني دا کفار د قریشو دا یو نخ ویني معجزه ویني لکه څنګه چې ابو جهل وغيرها ولیدلا سپومې د ټکړې کېدل نو دوی څه کوي يعرضوا اعراض کوي د دین تمنلو ويقول سحر مستمر او وايي دوی چې دا خو سحر قوي دی قوي او دائم سحر دی علیه بالله غي ته بیا سوې سحر
وکذبوا واتبعوا اهواءهم او تکذیب کړو دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تابعداري کړو دي د خواهشات خپل په باطل کې وکل امر مستقر هر یو امر چې د خیر او د شر نه دا مستقر دی یعنی قرار نون کې په اهل خپل پورې په جنت کې او په دوزخ کې کچا د جنت اندازه کې کار کړي عمل نو التبا الله پاک به جنت ولور کې او دوزخ نو بیا دوزخ الله دې موت ټول ساتي ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر او خامخاب سر راغلی دیتا د خبرونو د هلاکت د امتونو مکذبو چې د رسولانو تکذیب کړي ما فيه مزدجر اجو پدې کې مزدجر یعنی زجر ور پکې او پدې کې حکمت بالغه او بل دا چې کوم دی یعنی دا چې کوم دی ته دا خبرونه راغلی دا قران په صورت کې پدې کې څه شی یعنی یو خدا چې دی کې غزجرو دوی مدا چې دا حکمت بالغه دی حکمت تامه دی فما تغني النذر پس نو د پکړې یعنی نه فنو ور کړې دیتا سو يرون کو فتولى عنهم پس اعراض کو د دینا یوم يدعو الداعي پاغورس باندې با شپې یعنی راو بلی را بلون کې شپېلې بو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام شپېلې کې او مخکې داغه دغه تیر شو ښا چې څنګه شپېلې بو خلق ته بدغو کې چې دا ټول برا پاسي دا بووري ها الله فرمای الا شیء نکرو یوم یدعو الداعی پاورز باندې برا روب بلی را بلون کې چې اسرافیل علیہ السلام دی یغ شیطا اغه ناشنا شیطا یا شی منکر تا چې دی به انکار کو د وجه شدت او چې هغه حساب کتاب دی خاشعا ابصارهم حال کون د دې کې چې ذلیل کې دن کې به سترګې د دوی یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر خارجي کې به داخلك د قبرونو خپلنا من الاجداث د قبرونو خپلنا کانهم جراد منتشر گویا کې دوی چې کوم دینو دا ملخان دي منتشر ملخان دي دا چې د فصل کې یا پس کې دا ملخان یو د غول راغی کې کنه د یو خبر خلاص دا چې باندې خلکو مثال ویل کړه ملخان په شان خوارو ورشي محتوینا ال الداعی تلوار کون کی وی داعی طرف تا چرا بلن کی کم دے اغه طرف تا یقول الکافرون وای به کافران الذين هذا يوم عسر چې دا خور دې رضیات سخت دا دې کی چې دې الله رب العزت فرمایل چې دی بدا سوي چې دا ورځ ډیره سخت ده کافر وای نو الله فرمایل علی الکافرین یوم عسیر یوم عسیر دا یا عسیر دا علی الکافرین خسرت مدثر کې دغه بیا راغلی په کافرانو باندې مومنانو خو دې ته خوشحالي کې عبد عجیب محمد امین شیخ رحمت الله علیه فرمایي کنه وای زه محشر ته خوشاله غم چې محبوب پکې لیدې شي زه محشر ته خوشاله غم دا محشر اختر زما دی ها چې محبوب پکې لیدې شي د محبوب علی السلام د لیدو خبره چراله نو بس دا بیا د اختر رضا دا عاشقانو د پاره نیکانو د پاره دا بیا د اختر رضا اعلی حضرت عظیم البرکت وای ويره دا قیامت تا ورځ ناشنا چې کوم دی نو ورځ دا تماشې ورځ د حق سوق په خپل تماشا جوړ نشي الله فرمای جل جلاله کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړي مخکې د دوی د قوم د نوح علیه السلام فکذبوا عبدنا پس تکذیب کړي دوی خاص بنده زموږ چې نوح علیه السلام دی وقالو مجنون وازدجر او ویلی دوی چې د الیاذ بالله مجنون دی لیونی دی وازدجر او د چې کوم دی یعنی دی زجر کړي دي تا دی چې کوم دی نو په یعنی رټلې او شل او ول چې کوم دی نو د خبره نه ومنلې الله فرمای فدعا ربه زجر کړي شو د تخا پدو فدعا ربه انی مغلوب فانتصر سے فدعا ربه پس دعا کړي وا نوح چا یعنی نوح علیہ السلام ربه درف فلتا یعنی دعای کړي وا د رب فلنا انی مغلوب فانتصر چې بشک ز چې کوم دی مغلوب ما یعنی مغلوب ما فانتصر زما امداد کا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر پس چې کوم دی کولاو کوم تا دروازې د سو د اسمانونو د اسمان بماء منهمر
پاغه اوبو پس راتویدونکو اوبو باندې راتویدونکو سختو سره وفجرنا الارض عیونا او مونږ جاری کړي ځمکې لره مونږ جاری کړي ځمکې نه عیونا چینې فالتقى الماء على امر قد قدر پس ملو شوی اوبو د اسمان او د ځمکې على امر په یو امر باندې قد قدر چې په تاکي سره هغه فیصله کړی شو چې هغه دغه قوم غر کېدلو طوفان کې وحملناه على ذات الواح ودسر او موږ چې کوم دینو سوار کړیو نوح علیہ السلام او د سره نور اتیا کسان ښا على ذات الواح ودسر پکشته چا خاوند د میخونو او خاوند د تختو وا تجری باعیننا چې جاری کیږي دا په زمونږ د بمرائم منا زمونږ په حفاظت سره دا جاری کیږي جزاء لمن کان کفر دا بدل دا د پاره دا غسا چې کفر کړي دي ها نو دی پکې شو غرق شو نور ټول خلک غرق شو دغه اتیا کسان چې دي دا پکې الله بچ کړ زنانوي سنارینو ولقد ترکناها آیه فهل من مدکر او خامخاب ته سره موږ پر خودلیو باقی پر خودلیو موږ دا فعل او نخا د عبرت د نخا د عبرت فهل من مدکر پسای شته د سوکو نصیحت قبلون کی غسنگی فکیف کان عذاب ونذر پسرنګ عذاب زما او يرول زما الله فرمای ولقد يسرنا القران للذکر خامخاب دې سره آسان کړی د قران عظیم شان د پاره د ذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر فسایشته د سو نصیحت قبلون کی نو مطلب دا د فهل من مدکر دلته کې دا استفهام په معنی د امر سره دی تاسو د دې چې کم دینو د دې نواز واخله متعذو به ها کذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر پس تکذیب کړو عادیانو د پیغمبر خپل هود علی السلام پس الله رب العزت په عذاب کړو فسرنګو عذاب زما او نذر او يرول زما د دې لپاره ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا بشکل لګل موږ لګل موږ په دې باندې هوا صرصرا سخت आवाज والا هوا فی یوم نحس فغورز منحوسه کې چاغه د دې لپاره د شروع رضوا مستمر چاغه دایمی رضوا دایمی پاغي کې د نحوست چې دی دا پکې دایمی او قوی چاغه د سو د دې لپاره د شروع او زمونږ د لپاره د شروع ورس چې دی نو وایدا سی او کار نه چې هغه په شروع پر شروع شي مګر هغه تامیږي ها زمونږ د پاره دغه ورځ د دې کې نحوست پورزو کې زمونږ د پاره نشته الله فرمایي جل جلاله تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر یعنی هغه د جوړو نو باسي خلق لرا یعنی بیخکندي کې استیصال کې د خلقو كانهم جراد منتشر کوئی کدا چکم دے نو كانهم اعجاز نخل کوئی کدا دا تنی د کجورو دی منقعر شاغا ساکتیدون کړي پزما ک باندې داسې الله رب العزت هلاک کړیو خدام دا ټکو ستري کړیو الله فرمایي فكيف كان عذاب ونذر پسرنګو عذاب زما او يرول زما ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او خامخاب دې سره آسان کړیو موږ قران عظیم شان د پاره د ذکر د یادولو په سوچته دي چې دا یاد کیو یاد نصیحت قبول کی کذبت ثمود بالنذر نګور اوس په ماشومانی قران یادي دا الله یې موږ آسان کړی دي نور کتابونو کې دا خصوصیت نو وی الله کذبت ثمود بالنذر تکذیب کړو ثمودیانو په يرونکو باندې قالوا ابشرا منا واحدا ویلو دوی چې آیا یو بشر زمونږ یو کس نتبعوه موږ د تابعداري کو او کدا سی وکړو نو بیا به ان اذا لفي ضلال وسعر بشک په دغه وخت کې موږ چې کوم دې کتابداري مو کله خامخاشو موږ په گمراهه کې د ثواب نه لال بشو موږ د حق لارنه وسعر او موږ بیا په جنون کې به یولي ونی به یو کدا سمو کړو
القی الذکر علیه من بیننا آیا القا کړی شوی دا د ذکر په د باندې د وحی زمونږ په مینس کې نو مونږ ته نه کړی شوی وحی او دې ته شوی دا هل هو کذاب دا بل هو کذاب اشر العیاذ بالله نو دی سوی بلکې دا چې دی العیاذ بالله دی دروغجن دی او متکبر دی اشرخه متکبره د تکبر کوون کې دي سيدخلوا سيعلمون غدا من الكذاب الاشر زرد چې بوې بشدي سباتا په آخرت کې چې من الكذاب الاشر چې څوک ډېر دروغجن او ډېر یعنی متکبر او پیغمبر د خدای خو صالح وي او دا مبارک خو چې دی نو د نوم صالح علیه السلام وکړه الله فرمایي ان مرسل الناقه بشک مونږ چې کوم دی علی ګون کیو او خلرا فتنه امتحان قبلهم مخکی دا چې مونږ امتحان وکړو په دوی باندې فرتقبهم واصطبر پس انتظار کوو ته دي ته صالح علیه السلام او ګورا چې دوی د دې سره سکی او بیا الله رب العزت دې سره سکی واصطبر او صبر کوا په زره د دوی باندې ونبئهم ان الماء قسمه بینهم او خبر ورک دوی ته چې بشک دا وبچ کم دی دغه چینه و داغه وبو دا قسمت بینهم تقسیم کړی شوی دی په منځ د دوی کې یو ورځ به د وخی وي او دا یو ورځ به د دوی وخه کل شرب محتضر هر یو اسکاک چې کم دی هر یو د حصہ د وبونه محتضر حاضر ولي بشو دوی دا حاضر دلی بشو دا قوم په خپل ورځ کې او دا وخه په خپل ورځ کې نو دې څه چلو کو دوی د دې نه تنگ رااله نو فنادوا صاحبهم आवाज وک دوی خپل ملګری ته چې قدار بن سالفو دا ولد زنا وخه فتعات وفاقر نو په دې چې کوم دې سو کو یعنی تناول د سیف یو کو تور راواغستا فاقر او دای چې کوم دې نو قتل کړلا فكيف كان عذاب ونذر سرنګو عذاب زما او يرول زما ان ارسلنا عليهم صيحه واحده بشک لګلې دې مونږ په دې لګلې مونږ په دې باندې صيحه واحده شغه یوا فكانوا كحشيم المحتضر پسودی پشانت دسو دا غه دا كحشيم المحتضر محتضر پشانت داغا د بیرو د سانګو تاسو که خیال کړئ جانې چې به خلکو راوړي که نه مفسرین لیکي هغه جانې چې به یې راوړي نو دیبتې نه هغه به بیزو ته ګډو بیزو ته به وسنډلې هغه به ګډو بیزو پاڼې وخوړې او دا دغه نه به یې شپول جوړ کړو چې دې ته زناور نه راځي نور ضروري شی نه راځي نو دا دغه شانتې وګرځي ها هغه وچې د سانګو هغه د غنو هغه سانګې چې حفاظت کې دي په دې سره د دې ګډو بیزو د شرمخانو وغیرهونه او د دې دغه وچه غیا چې د نو داسکی دا بیزی ګډي بیزی اخري نو که حشیم المحتضر دا دغه مقصد ولقد يسرنا القران للذکر خامخاب ته کی سره آسان کړی د موږ قران عظیم شان د پاره د یادولو او د ذکر فهل من مدکر پسایشته د سوکو نصیحت اغستون کی کذبت قوم لوط بالنذر تکذیب کړو قوم د لوط علیہ السلام په چا باندې په نذور باندې په يرول شو باندې ان ارسلنا عليهم حاسبا بشکل گلی موږ په دې باندې حاسبا یعنی هغه هوا چر اورولې په دې باندې کانی الا آل لوط مگر دا چې آل د لوط علیہ السلام د مبارک انشلی لوړه د لوط علیہ السلام خو دل چې کوم دین موږ سکړو دا پکې بچ کړو او بیبي دغه چې کوم دینو د لوط علیہ السلام چې هغه په حقیقت کې د دې دغه نوا دغه خلکو نه خبر نوا او دې چې کوم دین دا پکې باقی پاتې کېدون کې و پدې کې نجیناهم نجات ورکړو موږ دې ته به سحر په وخت د سحر کې کله دې تیوتل او الله پاک غي معذب کړ نعمت من عندنا دا چې کوم دې دا عذاب ورکول دي تا دا انعام زموږ طرف نه کذالک کمدارنګ نجزی من شکر
مونږ چې کوم دی نو بدله ورکو هغه چاته چې شکر کوي. ولقد انذرهم او خامخا په تایید سره یرولی لوط علیه السلام دوی لرا بدشتنا زمونږ د اخذ نه د نیولو زمونږ نه دوی لرا په عذاب سره. فتمارو پس دی چې کوم دی شک کړو په دې کې فتمارو بالنظر پس دی شک کړو جګړې کړې دوی په يرونکو باندې. ولقد راودوه عن ضيفه او خامخا دې سره طلب کړو مطالبه کړو دوی د لوط علیه السلام نه عن ضيفه په بار د ملمنو د کې چې دا مونږ ته حواله کا. فطمسنا اعینهم پس الله رب العزت فرمای چې مونږه طمس کو یعنی هموار کړو مونږ سترګې د دوی مطلب دا چې وړاندې کړل مونږ دې در په دیو جبان دی او د سمو ګرځولو چې د دې د سترګې بغیر د شک نه داسې دا 14 پکې نو د شاموار یو ګرځېدي ختم نور مخ په شان تکي. اوس په دې کې تاسو له کوم تکي د خبرې ته سوچو کې ها مسله حل کیږي. تاسو که خیال کړی نو دا د دې قوم دا چې کوم کسانو بدغه کو د لوط علیه السلام قوم نو د دوی د الله وی فتمسنا اعینهم مونږ د دې سترګې طمس کړي معنی دا چې دا مو د شاوار کړي وړاندې مو نو اوس دا وړاندول چا وکړل دا ګوري الله رب العزت دی وړاندې کړ خو دی هم مخکم داسې وکنه نو چې د لوط علیه السلام مبارک سره پنګ واغستا الله رب العزت په غیرت وکړ. نو الله پاک دی خپل دوستانو باندې غیرت کوي نو چې بیا کم خلک داغه د دوستانو سره دشمنی کوي نو بیا غیله الله رب العزت سزا ورکړي دا یا ساتي. و دې کې زما یو مسلې طرف ته اشاره زکو بتا شو فزان پوي نن سبا خلک په دې مسله کې په جګړه دي څوک یو وي څوک بل وي الګ پلاني ولی سر چې کم دین یو سړی لاړو حالت چې کم دینو به د بیو کړو هغه چې کم دینو دا سزا او ته میلاو شو هغه لاس ما شو خپه ما ته شو مثال په تور باندې بودری او ته میلاو شو دا خبره راوړ. نو اوس بیا خلک ځنی خلک په دې کې مغالطه کې شي شاله دا مونږ نه مونږ دا تاسو شرک کوي چې دی ولی ته دا کوي چې دی ولی خو الله نو دا د څه مسله وش او ځنی خلک چې دی نو چې نه دا خو داشتا نو چې دا کم خلک کوی نو دیم بل کوم ته کې په 6 او 5 کې دي چیرې نو دا عقیده ځان له مضبوطه کې چې زموږ دا عقیده ګورې نه ده چې مثال په تور باندې دا دی ولی کې د ته ضرر ورسو دا نه الله رب العزت د دې ولی په خاطر باندې دا د دې ولی کرامت شل کسن چې د پیغمبر د خدای دا معجزه شو چې مثال په تور باندې د دنه ملمانو غوښتل دې وسره خپلغه بدفعلی وکي نو الله رب العزت چې دی دوته ګوره ما د ملمنو په بلغه کې دی په حق ما مګ غمجن کوي نو دی په خپه کېده کنه نو الله رب العزت څه سزا ورکړه پستر ګړاند کړ ستر ګړاند کړ هغه کوي زمونږه زه ته د خپل کور خبره وکم کوم والد صاحب دا خبره کوله به چې د بابا جی صاحب دی لا په مته کې التکی نالته کې شهید بابا یو زیارت دی دا په خډیر په خوانه دي چې دا موږ مشرانو نه دي یاد مثلا نو هغه کې زمونږ د کراچۍ کاکاجي چې دی نو هغه دغه وخت کې لا دی په کور کې بابا جی درسونه کول نو هغه چې دی وې د شکار یو کچې خشاک لتل دی التا او دا خبره بیا ماته د کراچۍ کاکاجي په خپل باندې کوله چې زلاله ما هغه ته په دې کې اوس ګېډې مې وتړم او چې پلوس یو دغه د سانګې مانګې پکې جو به خو چې څنګه مې راواغسته نو سترګې مې کار پرېښود بس بیا رالم نو والد صاحب وی چې زه په باباجي پسې لاړم چې دغه شانته کې د فلاني خو سترګې دغه شوي دي وی هغه وویل باباجي د ټکه وی چې ته ولي پور به وي ډډې مګلي دا کاکاجي دا خبره کوي چې څه بس وی یا چې دا یا خشاکې ته نه کړی نو چې هغه راغی ماته وی چې د دې بوزه
او په دغه په شکل کې لا شي دا درب پړې بدا کې دا الته کې زیارت ته چې بوزي نو بس الته بولا دا الله رب العزت نه بس دغه کې سوالو کې دی ولی په خاطر چې خدای دل شفا ورکړي او دا دی ولی نه بوله معافي وغواړي بس چې دا چې بوته نو په دې غاړې د ستلو ما نظر می کار نه کوو دا غاړې روغ رمټراله اوس دا قسمه واقعات ډیر کیږي ډیر زیات لکه دی علاقه مو ته څونه یاد دي لږ وخت په غدا فاندازا نو پدې کې اوس خلک په ششو پنج کې دي چې خدای پاکه دا مولیانم دا خبرې کوي چې دا اوس دسي نو زموږ مقصد دا دی د دې مقصد باندې په کول غواړي چې دا بودری چې دي ترسي دا ورته د دې کې دا غد کرامت او یا معجزه د پیغمبر وی یا کرامت د ولی وی خدا په چا دا تکلیف څوک په دا تکلیف راولي الله رب العزت په راولي خودي کې منس کې دغه سي منس کې چې کم دی نو دغه باندې دغه ولی وی چې د ولی په خوا کې داسي مثلا اوس دغه د لوط علیه السلام نه د ملمانو غوښتل او دغه ته خیالات او سوچونه بدلو نو الله رب العزت د دې د استر ګړندې کړلې نو اوس دغه ځکه بس چې کم جواب چې دی نو دغه زمونږ دغه ملګرو دی چې راغي وي چې دغه څه جواب کوي هغه زمونږ هغه موقف دی تکلیف په خدای راوسته او بیا چې کم دی نو دا تکلیف چې ورته ورسید نو دا کرامت نو ولوی یا معجزه د پیغمبر په دغه ځای کې داسې کار مثال په تور شي لکه تاسو ته یو ټکی حکم داغه به تاسو ته زیات دا خبره واضح شي یو پیرو یو دغه سړیو نو هغه د یو ډبې سر روانو دغه بړوا غونته نه دی ډبو سر چګر داسې سړی نو هغه چې دی نو روان دی او فقیر را روان دی دسي خدای ولی دوس را روان دی نو پدې کې چکړې دي نو چې هغه قدم کې هو نو داغه هغه ډمې جامو ته داري وشو چې داري وشو نو دغه بړوا ولګي نو دغه ولی لته ورکړه چې لته ورکړه چې داسې یو څو قدم لاړو بس هغه چکړې او چې و خو نو خپې ماته شو تحقیقات الله شابه دا د کارو دا د چلو شو د پاغي الټا سترګریستي داغه ته لکه زما څخه خو دغه ډمې ته وي تا باندې خپل یار چې کوم دینو غیرت کو په ما خپل یار غیرت کو الله ولی الذین آمنوا نو دا غره په دی اولیو باندې الله په غیرت کې چې دی اغه تا خلق چې کوم دی وي دا ولی دی او د چې کوم دی زما دا ساز او سامان دا چیزونه بدلته محفوظ وي چې دې دغه خبره لحاظ نه ساتي نو الله پاک په غیرت کی نو کده تار څنګه zarar ملاو شو زموږ د عقیده چې الله پاک ته دا بودری ورکی مثال ما تاسو دغه چې دینو درک په دې پوښ الله فرمایي جل جلاله دې زینه تاسو دا اندازا ټول سمول شي الله فرمایي فذوقوا عذاب ونذر وسکه تاسو وې مونږ دوی ته چې وسکه تاسو عذاب زماو او يرول زماو ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر او خامخاب ته سر په وخت سبا کې یعنی صبحهم سبا کې دوی او په وخت د سبا کې د دغه ورځي غیر معینه سه وسک یعنی عذاب مستقر دی چې کم دینو یعنی عذاب دایمی عذاب چې کم دینو دا پیوست شپدی پوره ها او بل چې کم دینو دغل تکي ورپسې بیا د آخرت عذاب هم دی فذوق او عذاب و نذر پسوس وېریږي د عذاب زمانہ او د وسوسکه عذاب زما او يرول زما ولقد يسرنا القرآن او خامخاب تحقیق سره آسان کړی د موږ قران عظیم شان د پاره د یادولو پسایشته د سوک یادون کی ولقد جاء آل فرعون او خامخاب د اسر راغلی او آل فرعون د فرعون یعنی قوم د یعنی قوم خپل ته سره ددنه ان نظر سوک راغلیو يرون کی راغلیو یعنی راغلیو آل فرعون تا فرعون او لخر ددتا النظر يرون کی چې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دی ایمان په دنو راوړل کذبوا بیااتنا كلها تکذیب کړو دی آیاتونه زمونږه
هغه نه باندې چې راتلل کړو نو په ټولو باندې انکار کړو فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر پس نیولې والله رب العزت فرمایي چې نیولې موږ دوی لرا په عذاب او په نیولو قویو سره او په نیولو قویو او مقتدر یعنی چې قادر موږ په دې باندې موږ څوک عاجز کولې نشي اکفارکم خیر من اولئکم آیا کفار تاسو اے قریشو دا غره دي دینا د دې مذکورین چې قوم د نوح علی السلام دي او فرعون دي یا دا نور دي نو دا چې کوم دی غره دي د خلکو نه په طاقت کې په مال کې په څه کې دی غره دي په دنیا لحاظ ام لکم براءتم فی الزبر آیشته د تاسو د پاره کفارو د مکی براءت د عذاب نه په زبر کې په کتابونو کې فی الزبر یعنی فی الکتب ام یقولون نحن جميع منتصر بلکې وای دوی دا کفار د قریشو چې مونږ چې کوم دی یو جمع یو منتصر امداد کون کی یعنی یو بلخا پر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په مقابله کې نو بس هغه چې دی الله رب العزت مهرباني وکړه جو دا غټ سنادي دي ته په بدر کې چپکړه سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې شکست به ورکړي شي جمع لا او واپس پکړي شي دی په شاګان باندې بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر بلکې قیامت چې کوم دی زید وادي د دوی د عذاب او قیامت یعنی عذاب د دوی چې کوم دی دا ډیر زیات لوی دی د امتحان په جوړ باندې و امر او ډیر زیات تاریخ دی د عذاب د دنیا نه ان المجرمین فی ضلال وسعر بشک مجرمان کافران چې دي دا په گمراهی کې دي یعنی په هلاکت کې دي په قتل سره په دنیا کې وسعر او بل دا چې کم دی په اغور چې سوزیدون کې دي په دې کې په آخرت کې نو دغه چې کم دی نو ډېر خطرناک دی څه شي دنیا کې به قتل کړی شي په قتل او په آخرت کې چې دی ول په ور سوزون کې سخت سوزون کې ور باندې عذاب ورکړي یوم یسحبون فی النار علی وجوههم فغورز باندې با چورز د قیامت تا راخکلی وشدي په مخونو باندې پړ مخي ور د جهنم تا وو ویل شي دوی ته ذوقوا مس سقر اوسکه تاسو یعنی مس سقر یعنی عذاب چې دی د جهنم ځکه د جهنم کې یو سعیر دی نو بل سقرم دی سقر غیخ طبقه د جهنم ان كل شيء خلقناه بقدر بشک موږ چې کوم دی په هر یو شی پیدا کړی دی موږ په اندازې باندې وما امرنا الا واحده كلمح البصر او نه دی امر زمونږه مگر پشانت دسترګو درفو دې چې کله یو شی ته وای کن شان په یکون بشي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون خبر بالکدادا امر ددو کله چې اراده وکي الله رب العزت ته تخلیق دی یو شی نوایده ته چې شنو پس شی لکه سورۃ یاسین شریف کې دغه غار دعا اتیایم نمبر آیت تھی ولقد هلكنا اشیاءکم او خامخابته سره هلاک کړي مونږه ستاسو اشیاء یعنی اشیاءکم اشباحکم ستاسو مشابه په کفر کې چې یو شان استاد سره امتونه تیر شوی امتونو کې نو دغه چې کم دی نو موږ هلاک کړیو نو فحل من مدکر پس سوچته دی چې نصیحت قبول کړي نو که تاسو نصیحت قبول نه کړو تاسو هم هلاک دي وکل شیء فعلوه فی الزبر هر یو شی چې کم دی فعلوه کړو دوی دی لرا دا یعنی بندګانو چې دا لیکل شوی په دې پس شي کې فی الزبر په کتابونو کې هغه چې کوم د اعمال او کتابونو په دې کې د ملائکه لیکلو ان المتقین اوس چې کوم د حال معال د چا د متقینو ذکر کیږي ورستو د چا نه چې حال معال د کافرو ذکر شو دنیاوی سزا او اخروی سزا اوس د متقینو ذکر کیږي د جنت کې هغه زندگی اللہ فرمائی ان المتقین فی جنات و نہر بے شک متقیان مداو په جنتونو کې بوي او په ولو کې بوي ځکه ولی سلور ولی هغه غټي غټي د پيو ولا د شهد ولا د شراب ولا او د ابو ولا فی مقعد صدق ندی په غزید هغه مجلس
د صدق کې به وي د حق کې به چې دی کې بس لغو تعصیم اور پکې نه عند ملیک مقتدر پخوا دغه بادشاه د ملیک او هغه بادشاه چې مقتدر چې قادر دی سو کې عجز کولی نشي ها نو ګوري پنځ د باندې په مقعد د صدق په مجلس د حق پنځ د چا د بادشاه هغه بادشاه چې د ملیک چې دی کې مبالغه ده بادشاه او بل دا چې کوم دی نو فراخ دی قدرت ده او مقتدر چې قدرت والا دی سو کې عاجز کولی نشي سورۃ الرحمن شریف او دا مبارک سورۃ چې کوم دی نو دا مکی سورۃ ته یسألوه من فی السماوات والارض دا آیت پکې مدنی دی او نور ټول سورۃ مکی دی په دې مبارک سورۃ کې درې رکوګان دي او آیتونه مبارکه پکې اته او یا دي اته او یا مخکې چې کوم دی نو دو ذکر په دې مخکینی سورۃ کې د سو شو د انبیاء کرامو درالیګلو ذکر وشو هغه چې کوم دی نو کوم دعوت چې د امتیانو ته ورک او د دې قران عظیم الشان نه چې کوم دی نو نصیحت او واعظ د قبلولو خبر رااله نو اوس چې کوم دی چې کوم نعمتونه الله رب العزت په دې خلکو ته ورکړیو دي انسو جن ته نو داغه او ته تذکرہ کوي ښا په دې صورت مبارک کې نو که چرته څوک هغه نعمتونو قدردانی وکي شکر وکي الله به ورله خیر ورکي په دنیا او په آخر کې کنه نا شکری وکړه کفر په باندې وکړو داغي د پاره د وعید ذکر دی او دا صورت مبارک چې دی نو دا هم پدې کې چې دی نو احکام رسول پس سره په نرمه سره په جبا او په ماقبل صورت کې هم دغه معاملې وا غټي مسلې د دې چې کوم دی توحید رسالت معاد او پکې قصص او دارنګ چې کوم دی په دې کې هم دغه مضامین نزدې ذکر دی الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم خاص د الله په نوم شروع کوم چې الله ډېر مهربان دی په مهربانه عام سره په دنیا کې په مؤمنانو او په کافرانو الرحیم چې الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه خاص سره په آخرت کې په مؤمنانو نه په کافرانو خا الرحمن او دا چې کوم دی سبب د دې د نزول دا دی چې کله چې دا نازل شي تاسو رحمان بچا ذات ته سجده وکړي مخکې لا تیر شو کنه نو دی وی چې رحمان څوک دی ومر رحمان نو دی انکار وکړو نو دی وی چې موږ خو رحمان نه پیژنو لیکن یو خبره ده چې په یمامه کې یو سړی دی هغه رحمان چې دی نه پیژنو الیاذ بالله دا سي ترتیب سره دی خبره وکړه نو باری تعالی چې کم دی اوسو دې کې د آیتونه نازل کړ چې الرحمن علم القرآن رحمان با چازات چې دی الله تعالی دا علم القرآن یعنی تعلیم ورکړي چاته چې غواړي د قران عظیم الشان خلق الانسان علمه البیان او پیدا کړی دی انسان یعنی جنس انسان او خودلې دی د بیان الرحمن علم القرآن رحمان با چازات چې دی خودلې دی چاته خپل محبوب پیغمبر ته قران عظیم الشان پیدا کړی دی انسان جنس انسان او خودلې د بیان نطق یعنی علم د کان ما یکون خپ دی باندې مفسرین دا خبر لیکلي چې دته نبی علیہ السلام مبارک ته علم د کان ما یکون خودلې دی علمه البیان خ الله فرمایي جل جلاله والشمس والقمر بحسبان او نور اوس پګمې چې کوم دي دا جاری کیږي په حساب سره او النجم والشجر يسجدان او ستوري نجم چې دی هغه بوټي هغه نبات چې داغه دا شاخونه نه دا تنی نه بیتانو والشجر او هغه چې د دې لپاره دا تنیوي يسجدان دی الله رب العزت ته سجده کوي ته تاسو وای چې سجده و نکړل مثال په تور او داسې خبره وکړو دا ارس الله ته سجده کوي ښا الله پاک ارڅوک الله ته محتاج دي خو الله چاته محتاج نه دی بریا والسماء رفعها ووضع الميزان او پورته کړی دی الله رب العزت اسمان او خودلې دی میزان ثابت کړی دی عدل
وضع د میزان کړی دا الله تطغوا فی المیزان دا چې تاسو ظلم کوي په میزان په طول کې واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او تاسو قائموي وزن په عدل سره او تاسو کمی مکوي په میزان کې په طول کې والارض وضعها للانام ازمکه چې کوم دی ثابت کړی دا د پاره د مخلوقو د انسانانو د جناتو وغيرها فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام پدې کې چې د میوه دي میوه او کجوري چې خاوندان د خسور دي والحب ذو العصف والريحان او بل چې کوم دی دانی لکه د غنم او د وربشو وغيرها ذو العصف والريحان چې دا خاوند سدي د بوسو دی ور ریحان او بل ګلونه چې کشماله ورته ویل کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم د نعمتونو د رب خپل تاسو دوانو انسانانو پیریانو تکذیب کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کړی دی الله رب العزت انسان آدم علی السلام د ټنګېدل خټینا کل فخار پشانت دا د ټیکری چې کله دا خټه په دی اور کې په خشینو ټیکری دی جوړ شي وخلق الجان پیدا کړی دی الله رب العزت ابو الجن یعنی د جنات او پلار ابلیس من مارج من نار داغا سنا من مارج من نار د لمبي خالصي د ورنه چې لوګي ور سره نه خدسي وو دغه نه پیدا کړی دی لمبي ور فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کوم د نعمتونو در خپل تاسو دا شکر کوي انسانانو پیریانو رب المشرقين ورب المغربين الله رب العزت چې کوم دی رب د مشرقین او د مغربین دی رب د مشرقین او رب د مغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو مرج البحرين يلتقيان نرا لګلې دي دو دریابونه چې یو ځای بهيږي یو مالګین دی یو خوګ دی یلتقیان په سترګو په ښکار کې چې دی نو دا یو بل سره ملاقات کوونکي دي بینهما برزخ په منځ دي کې یو پرده ده د قدرت الله رب العزت لا یبغیان دا یو بل مان بغاوت نه کی دا یو بل سر ګډ وډ کیږي نه ښا رانی وبو خړی وبو مالګینی وبو دغه خوږی وبو یو ځای به داسې بهیږي خدا به دې ته بغاوت پنه کېدا او په دې نه کېږي دا به دې سر نه ګډېږي دې به دې سر نه ګډېږي او په ظاهره خو ښکاري چې دا خو یو ځای دغه لیکن دا به جدا دا د الله پاک عظیم قدرت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان الګ دا خبره هم ته معلومه ده چې دغه خدا خدای په عالم کبرا کې د سکړې دی په عالم صغرا کې څه سيزونه ګوره جمع کړی دي ورو وبو انسان د ورو د وبونه خورینه او د هوا نه پیدا دي کنه دي نو د هوا او د اور چې دا خو نورم بلکاول کوي او دا وبو د اور خو سره لګی نه لیکن دلته کې دا په کې الله پاک یو ځای کړی دی خدا سي نه کیږي چې مثال په تور د پیدا کې هغه سي فساد راشي الله فرمای جل جلاله فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو انسانانو پیریانو تکذیب کوئ یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان خارجي د دې دوالو دریابونو نه مالګینو د دې خوګو وبواله دریاب نه اللؤلؤ والمرجان ملغلري او مرجان ها فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام او د الله رب العزت لپاره کشته دي منشآت چاغا چې د لپاره الله رب العزت لپاره کشته دي چاغه سدي ولاړ دي او بلدا په دریاب کې کل اعلام په شانت دو په د غرونو لوی غرونو د اوچتو ها لوی ولال غرونو په شان ته چې کوم دین الله پاک دا پیدا کړی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو کل من علیها فان هر هغه څه چې په دې باندې دي په دې ځمکه باندې حیوانات او غیره او ندا فنا کیدون کې دي هلاکیدون کې دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او باقی پاتې کیدون کې دي څه شي وجه ربك ذات ربستا
ذل جلال والاکرام چې خاوند عظمت دی او د اکرام دی د پاره د مؤمنانو قینامات سرا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو یسأله من فی السماوات والارض سوال کوي د دنا څوک چې په اسمانونو په زمو کې دي په نطق سره او بل دا په زبان حال سره یا په نطق سره کل یوم هو فی شان هر ورځ چې کوم دی نو دی په نوی نوی شان کې دی په اعتبار د مخلوق سره داسې ګوره زرګونه روشته کی بیا رواني په خشي ماشوم بچي پیدا شي غلويږي ورو نور دی غاړه روخي شال ټپري وځي وغیرہ وغیرہ داسي د هر ورځ کې د الله رب العزت یو نوې نوې ځان له شان دی واور په بي اي اعلی ربکما تکذبان پس په کوم د نعمتونو در خپل تاسو دواړو انسانانو پیریانو تکذیب کوئ سنفرغ لكم ايها الثقلان زرد چې مونږه به قصد کو اے ستاسو د حساب اے انسانانو پیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو یا معشر الجن والانس من ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اے ټولې د جناتو د انسانانو که تاسو طاقت لرئ دا چې تاسو وځئ د نواحیو د سنا اسمانونو د زمکو نه نو فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشئ وتلی د دینه مگر په سره په قوت او طاقت سره د دې د اطرافونو په پسیوزه نبی علیہ السلام مبارک چې دا سه نشو کېدلی خو رسول الله علیه السلام الله رب العزت د دینه اوست په معراج شریف پښپ باندې ول معراج ورک هغه د لومبني اسمان نه د زمکه نه لاړ لومبني اسمان پارک بیا دویم بیا دریم بیا څلورم بیا شوګم و اخره پورې چې لا مکان پورې نو غرض دا دی چې لا تنفذون الا بسلطان سې خبره تاسو سوچ کوئ چې محبوب علیہ السلام له الله څومره طاقت ورکړي دي چلته وته وي چې تاسو که طاقت لرئ نو وزه د اقطار د نواحیو د اسمانونو د زمکو نه وزه نو لا تنفذون تاسو چې دی وتل نشئ دلته دا فنفذی وی دا امر تعجیزی دی دله تاسو عاجز لا تنفذون او بیا صراحت کوي او کوزین په سلطان سره په قوت سره تاسو دا قوت نشته او که قوت چې الله ورکړي دی هغه څوک دی آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی ورې څومره لوی خبره ده ها الا بسلطان نو دغه قوت مولا الله رب العزت سکړي دی ولا ثابت کړي دی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم د نعمتونو در خپلان تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو يرسل عليكم شواظ من نار را لګلی شي پتا سو باندې شواظ من نار لمبي یعنی خالص لمبي د اور چې لګي به پر سره نه ونحاس او لګي چې لمبه به پکې نه د سخه ما غزان له دا ځان دا عذاب چې کوم دی ښا چې راولې گلی شي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو فاذا انشقت السماء پس هغه وخت چې وچوي اسمان او دروازې شي ملائکه دا د نزول د ملائکه د پاره فكانت وردتن کدهان پس شبدا په شانت د سکروټ کې کدهان په شانت د سری سر بني دسی بسور شي د اسمان فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو فيومئذ لا يسأل عن ذنبه پس په دغه ورځ باندې تپوس باندې شي کوله بار د ګناه د دي کې عن ذنبه انس ولا جان نه انسان ان انسانان او جنات فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فدغه ورځ د قیامت کې سوال باندې شي کوله په بار د ګناه د کې نه انسانان او جنات خاف وربك لنسألنهم اجمعين پس په قسم دې پرف ستا باندې چې خامخا سوال وو کومګه د دوینا اجمعین د ټول نبسوکو سوال وو الله فرمایي جل جلاله فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو ها يعرف المجرمون
پیژندلی بشي مجرمان کافران په نخو باندې چې دا مخونه توروالی د مخونو دی او زړوالی د سترګو دی. فیوخذ بالنواسی والاقدام پس نیولی بشي دی په بالنواسی والاقدام په دې د ویختو د دې تندیخه مخامخ اختدیله نواسی والاقدام او د قدمونو نه. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا جهنم دې آغا چې تکذیب کول شي په دې سره يكذب بها المجرمون چې تکذیب کوي په دې سره مجرمان کافران. يطوفون بينها وبين حميم آن طواف بکي یعنی سعی بکي په مابین د دکې او په مابین د سختو ګرمو اوبو کې نو یطوفون بینها وبین حمیم آن نو طواف بکي یعنی سعی بکي په منځ د او په منځ د سختو ګرمو اوبو کې شدید الحرارت پي اوبو ګرمي آن چې سخت ګرمي وي سخت حرارت والا وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان وې دې بچغي وې د اوبو د پاره زر کاله بچغي وې نو چې وې چغي نو پدې کې اوازونه به پس شکی بیا بوله چې نو زر کاله پس اوبو باور کړی شي دغه نه چې سکی چې دا لوخه دی خلی ته کې د لاندې جامه به نامت لاړه شي دا بره به دې کرے تر شي سخت ګرموالي د وجه. الله ورته فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم د نعمت د رب خپل باندې تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو. ولمن خاف مقام ربه جنتان او پاره دا چا چیریږي د وړاندې د زید او درېدو د رب خپلنا د پاره چې کوم دی جنتان دو جنت دی او جنت عدن دی او بل جنت النعیم دی دا دو جنت دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو. ذوات افنان دا چې کوم دی خاوند د ډیرو خاخونو دي د ډیرو خاخونو دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوئ دا چې دا دو جنتونه ورلدي کنه نو دا ذوات افنان دا خاوندان د ګړو د ډیرو خاخونو بي او بل دا الله فرمای جل جلاله فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو. فيهما عينان تجريان پدې کې چې کوم دینو بچینی وي چې حال کون د دې کې جدا بجاری کیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان یعنی جاری چینی وي پس په کم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو. نو دغه شینی چې دی یو تسنیم چیله ده د تسنیم او یو سلسبیل چیله ده الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. الله فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان په کم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو. فيهما من كل فاكهه پدې دوالو جنتونو کې به تاسو وی د هر قسمه میوونه فاکهه یعنی چې تاسو په تفکر حاصل وي زوجان جوړه میوي وي پکې یعنی هغه وچه میوي او لمدې میوي خوږې او ترخې خدا په دنیا کې خدا سي کنه خو په جنت کې به کې تریخوالي میخوالي نه ګوري دا یاد سات. الله فرمایي فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو. دغه جوړې چې کم دلته ترخې وي نو هلته به ټولې خوږي پس په کم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو. متکئین علی فروشن بطائنها من استبرق په حال کون د دې کې چې دی با تکیا لګون کې به په پرشونو باندې بطائنها من استبرق چې د دې دا لاندې طرف بچ دی د کلکو ریخمونی وجنل جنتین دان او بل دا چې نزدې بوي دا باغونه یعنی میوې د دي او یعنی قریبی بوي چې کسړې ولار دې نوم بو تعالی سرسیږي ک ناشته او ک ملاسته فبأي آلاء ربكما تكذبان خو چې کله دړل کیږي کنه نو دې به یو ټکی وي هغه میوه ده د خو خل شرکت دا به وخوري دې وسوي
دی بچ دی سبحان الله مو چې سبحان الله کی ناغه میوه بدلته کدی ملاس ته نمبر راځي تو کناس نمبر راځي الله فرمای جل جلاله فیهن قاصرات الطرف پدې جنتونو کې دغه چې کوم جنتان ذکر شوی دي پدې کې قاصرات الطرف یعنی هغه بندون کې د خپل سترګو دی په خاوندانو خپل باندې بل خو کې قتل نه ښه دس هوره لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان چې نه به رسیدلی دي تا نه انسانان مخکې د دین او نه جنات یعنی معنا دا ده چې دا با تومس چې کوم دی کنه داغه هغه جماعت ویل کیږي چې کوم مودي هغه خروج د وینې ته دا پیغلی کی نه دا سي دغه په کې نه راغلی معنا دا ده چې د دې په مخ خاوندان نه تیر شوی دی به بالکل دغه به یعنی باکری به الله فرمایي جل جلاله فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم كم نعمتو در خپل باندې تاسو تکذیب په انسانانو پیرانو کانهن الیاقوت والمرجان گویا کې دا په شان ته د یاقوت دی په صفایه کې والمرجان او د مرجان دی یاقوت او مرجان ها تا دې ذکر پکې امراغي نو یاقوت چې سپینو دا مرجان سره فبأي آلاء ربكما تكذبان کم د نعمتو در خپل تاسو تکذیب کوي انسانانو پیرانو هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدله د احسان په طاعت سره مگر احسان دې په نعمت سره فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم د نعمتو در خپل تاسو تکذیب کوي انسانانو پیرانو ومن دونهما جنتان او علاوه دغه جنتونه چې تاسو تماوي یو جنت کم یو یعنی جنت عدن او جنت النعیم د دین علاوه چې کم دین دو جنتونه به څوک چې د الله نه یریږي ورته دغه دوه باندې اکتفا نه ده دو نورم دي فبأي آلاء ربكما تكذبان کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوي انسانانو پیرانو مدهامتان چې دا د ډیر شینوالي د وجه نه توروالی طرف ته چې دی دا کله چې دا فصل ډیر شینی کنه نو دې داسې توروالی کوي دغه شان فبأي آلاء ربكما تكذبان کم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوي انسانانو پیرانو فیهما عینان نضاختان پدې جنتونو کې چې دغه نور دو جنتونه چې دي پدې کې بزرګانو او چینی به پکې نضاختان چې هغه برا خټ کیدونکې وي فبأي آلاء ربكما تكذبان کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو ها الله فرمای جل جلاله فیهما فاکهة ونخل ورمان پس پدې جنتونو کې میوې دي کجوري دي او انار دي فبأي آلاء ربكما تكذبان کم د نعمتونو خپل تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریان فیهن خیرات حسان پدې دواړو جنتونو کې چې کم دي نو سدي خیرات حسان خوري دي خوش اخلاقه او دغه چې کم دي خیستمخی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو خا حور مقصورات فی الخيام دا حور دی حور چډیر زیات یعنی تک کی تور سترګو والا او توروالی کې بہت سره سپینوالی وی دا حور خا حور مقصورات چې دا به مستورات وي په خیام او په خص کې په خپل خیمو کې په خپل کورونو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان اس په کم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان او نه وي مسکړي دوی لرا نه وي رسیدلی دوی ته په جما سره انسان مخکې د دین او نه جنات فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو متکئین علی رفرف او دی په دې حال کې تکیا لګون کې به دا خاوندانی او علی رفرف خضرن فبالغتون شنو باندې خضرن شنو وعبقرین خسان او بل چکم دی پرشونو
خیستو باندې بډډه لګونکي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوئ اے انسانانو پیریانو دې کې چې دی الله رب العزت ګوره صبر په ترتیب سره دې نعمتونو ستاینه چې کوم دی نو باری تعالی کوي خان بیا فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام پس برکت والا دی نوم د رب ستا چې خاوند د سشي دی د جلال دی او د اکرام دی ډیر زیات چې دی جلیل القدر دی او خاوند د اکرام دی په دومره د خپل بندګانو نیکانو چې دی سکی اکرام کوي درود شریف ولولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين بسم الله دعاؤك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين